محترمو د مسلمان سره د قرآن عزت او قدر نشته. خو جناب رسول الله مرک فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. ای د قرآن قدر او فضیلت جناب رسول الله مرک فرمای چې الله جل شانه د قرآن په وجه باندې ډېرو قومونو له فضیلت ورکوي، بلندوالی ورکوي. خو بیا رسول الله دا هم فرمایي چې الله جل شانه د قرآن په وجه باندې بیا ډېر خلک ډېر قومونه ګمراه کوي هم او ځای له خوا کوي. چا چې قرآن د خپل سینې سره ملاو کړی دی، چا چې د قرآن سره تعلق جوړ کړی دی، معزز دغه مسلمان کامیاب دی. دغه مسلمان په دنیا او آخرت باندې د کامیابی په لار روان دی. خو که مسلمان داسې دی چې هغه د قرآن سره لا تعلقي د تعلق نشته، د قرآن قدر پېژندل نشته، معززو بیا دغه انسان په خپل خسران او په خپل تباهۍ باندې لګیا وي او الله جل شانه بیا دغه مسلمان د کامیابی په لار باندې نه روان. نو د قرآن سره تعلق جوړول پکار دي. دا د مسلمان نښه ده چې دغه مسلمان به د قرآن سره تعلق خامخا جوړوي. ځکه خو رسول الله فرمایي چې تبرک بالقرآن فانه کلام الله تعالی. تاسو په قرآن سره برکت حاصل کړئ، ځکه چې دا کلام د الله کلام، دا قرآن د الله کتاب دی او دا قرآن لا څومره لوی فضیلت حاصل دی. معززو ویونکی ثواب لري، ثواب به الله ورکوي. اورېدونکي له خدای پاک ثواب ورکوي، ښودونکي له الله تعالی ثواب ورکوي، زده کوونکي له الله تعالی ثواب ورکوي. حتی کې فرمایي چې کوم مسلمان په خپل بچو باندې د ناظرۍ ختم صرف ناظره خوانې وګرځولې، الله جل شانه به د قیامت په ورځ د مور او پلار له داسې تجونه ور په سر کړي چې خلک به ننداره کوي. د څوارلسم د سپوږمۍ نه به رڼا زیاته وي، مور او پلار به ورته دا مقام مټن ورکړي. معززو چا چې ختم کړی قرآن هغه به څومره فضیلت ملوي. ځکه چې دغه مسلمان په خپل بچي د هغه لوی ذات کلام زده کړی، چا چې دنیا او اسمان پیدا کړي. معززو دومره لوی ذات نو دغه کلام به هم بیا فضیلت لري، دغه کلام به هم بیا خامخا حیثیت لري. نو کم مسلمان چې د الله رب العالمین کلام په خپل سینې کې کېنولی، د خپل ځان سره یو ځای کړ، په دا قرآن خپل ځان فدا کړ، خپل ځان پې قربان کړ. معززو دغه مسلمان له به د جنت قیامت کې ډېر لوی فضیلتونه او ډېر بلندوالی. نو الله جل شانه دې موږ او تاسو له په قرآن باندې د عمل کو توفیق نصیب کړي.